دا د پیاز دا مشروطي که نه چې لکه د اے سیم غل دی او ډي سیم غل دی او دام بند که او دام بند که داسې اسان کار نه دی چې دا بندول او ازادول کې. او یاسین سره د 200 کسانو د پالنګ نه مستفي شو او زموږ د قافله کې شامل شو. ویله لږ ډاډ ورکړه. کاپورو، راحت شاه، سید رحمان، زبیرو، دا د مزدور کې سات دوی سره 200 کسان نور دي خو وخت مختصر دی نومونه نه شو اخیستی او د ټوپک کار هم دغه دی نو د مختصر وخت په وجه باندې دا نومونه د دوی د مشرانو موږ واخیسته. دوی د پیاز پالنګ نه مستفي شو او موږ ته راواوښته. دا وختي موږ پروګرام کې یو خبره وکړه د افغان شیرپا په ریکویسټ باندې بیا کومه. زمونږ دوی لکه دا خلک وایي چې یاره خالد جي او پی ټي آی څه وکړه اوس لکه دا خو زمونږ د 27 سال نه دا سټرګل دی. عمران خان چالو دی، مافیا ده، اسټابلیشمنټ دی، ټول ملک کې کرپشن دی، هغې ته دغه دي. نو دا چې کله مطلب دی پی ټي آی نه حکومت واخیسته نو دوی د 75 سال نه په دې ملک باندې دغه دي دا قابض دي، مسلط دي، بلکې زمونږ وینې دغه کوي. د دې مثال ما یو داسې ورکړی یو ملک صاحب له جامې جوړې کړې وې چې وایي غوستې نو پرتوګ یې وکړو. ماښام یې کور والا ته وویلې ویل یاره دا پرتوګ راله لږ برابر کړه، ټیلر دوکه شوی دی او مطلب دا دی چې پرتوګ یې اوږد کړی دی. هغې وتل ته اوسګارې ویل جامو ته موږ څه اوسګاري مالونه دي او کار دی او دغه دی خو زه دا سړی خفه شوی دی نګور ته ویلي دي او د ګیلې په شکل باندې. هغې مو ته ویلي لالا واړه جاړي او څوک چا میتیازي کړي او څوک بیمار دي، مسلې ډېرې دي، دا به دغه کړو. بیا راغلی داسې خفګان کې هغه ملک صاحب لور ته ویلي چې یاره دا پرتوګ راله برابر کړه، درځي اوږد کړی دی. هغې مو ته ویل لالا زه اوسګاره نه یم او دا داسې چل دی واغه چل دی، خو زه سړی ماښام خفه شوی دی او جامې بدلې کړي پرتوګ یې په تناب اچولې. دا ښځه چې اوسګاره شوې ده نو ځان سره سوچ کړی چې یاره دا سړی خو په دې پرتوګ باندې خفه شو، راشه دا پرتوګ له ټیک کړه. هغې ته سپاق ځای لر کړی دی، پنسې یې کټ کړي دي، په تناب یې اچولی دی. یو ګنټه نیمه بعد یې دا انګور اوسګاره شوې ده. هغې ویل چې دا لالا خو ما نه به بیا سبا ګیله کوي چې ګوره تا ته ما د کار ویلی او تا دا کار ونه کړو. هغه هم راغلی سپاق یې ترې لر کړی. بیا یې لا لور داسې 11 بجو کې راغلی په تناب باندې پرتوګ پروت دی، هغې هم تېل ویشت لر کړی دی. سار چې سړي پرتوګ راواخېست پرتوګ جانګی و، د پاکستان دی راله جانګی جوړ کړو. په خدای باور وکړه دومره کرپشن او دومره د ظلم انتها ده چې ججان او ټولې ادارې مفلوج دي، یو اداره کار نه کوي. نو دا ملګري ویل دا خبره مې بیا وکړه. دا داسې کار و، دا د پیاز دا مشروطي که نه چې لکه د اے سیم غل دی او ډي سیم غل دی او دام بند که او دام بند که داسې اسان کار نه دی چې دا بندول او ازادول کې. و یو سړی یو باچا و هغه اعلان وکړو چې دا ازبیره له څوک به مولا کي. هغه یو مولا و داسې مولیانو کې هم قسمونه وي که نه، هغه چې راشه کیس به برابر کړم نو 3-4 لکه روپۍ ورته اخیستې ویل دا به سبا مولا وي. ماسخوتن یې داسې کار کړی چې شهزاده ته ویلي وده شه سار به ګورو. سار مانځه نه مخکې ورته ویلي دي چې څوک درنه مسلې تپوس کوي نو وایه چې دې کې اختلاف دی. هغه ځوانه سارې سړي ته پټکۍ په سر که سړی مولا شو اعلان وشو په علاقو کې چې پلانکۍ مولانا شو. بل یو مولانا و هغه 14-15 کاله علم کړی و، ځان یې تباه کړی نو هغه ویل چې لکه زموږ خو طبعي وشوه په یو جومات کې او په بل جومات کې دا څنګه د یوې شپې مولا دی. د ده نه یو عام سړي تپوس وکړو چې مولانا صاحب د دې مازدیګر د مانځه د کېدو باره کې دې څه خیال دی چې څه ټیمه پورې کېږي. اصلي خبره دا ده چې دا یو فقهي مسله ده، په دې کې اختلاف شته دی. بعضې عالمان وایي چې دا د انور زیات شي دغه وخته پورې کېږي او بعضې عالمان وایي چې دا د ماښام د مانځه پورې کېږي. دا اختلافي مسله ده په مذهب کې. هغه ویل دې کې اختلاف دی، به سړي چغې جوړې کړو سړی خو مولا شوی دی. د حقیقت کې هغې کې خو اختلاف و. دا بل عالم راغی او مولانا صاحب د الله تعالی د وحدانیت باره کې دې څه خیال دی چې دا څخه هغه خو یوه توتي چوري خورې والا خبره وه، وایي دې کې اختلاف دی. وایي زه صابي شو توبه هم نه قبلېږي. نو د پیاز د یوې شپې مولاتوب و، دا قصه نه شي کولی، داسې قیسې دي. نو اوس د دې شمولیت او د میا صاحب د دغه دپاره حاجي صاحب ته هم ریکویسټ وکړو چونکې وخت هم نشته، یو څو شعرونه ترې مخکې ویمه. وای ته رانه یېرې خدایه هر کار په دولت کومه، ته رانه یېرې خدایه هر کال په دولت کومه، د دعاګانو د خیرو هسې نامه پاتې ده، کې سره خاندو اشنا مکړه ګیلې د جړېدو هسې نامه پاتې ده. انشاءالله سبا نه بل سبا د ګل په ورځو زمونږ معیار ډېر دروند، ډېر قدرمند،
ډیر پښتون ډیر ننګیالی موږ سره ډیر د پارټۍ سره ډیر مرسته وکړه حاجي فضل امین ته خواست کوم چې راشي او د خپلو زرینو خیالاتو ستاسو په درانه استقبال اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما د دې کلي قدرمن عزتمن مشران امزولي کشران ما سره د پی کې 62 ایم پی ایس حاجی خالد خان مومن او موږ سره نور راغلي ملمانه په جمع السلام علیکم. تفصیلی خبره خو به ساجي صاحب وکړي خو موږ چونکې ټیم شارټ را روان دی 4 بجې ملته ورکړی وې دې پروګرام نه خو موږ خبر هم نه و دا باجي صاحب په خپل طبیعت ورکړی و هغه 6 بجې دلته شوې 15 بجې بل ځای کې ورکړي 6 هم ګل آباد کې ورکړی وې نو هغه پروګرامونه راته لږ اوږدېږي خو زه تاسو ته دا خبره کومه چې تاسو موږ سره د دې نه مخکې ډېره انکو ډېره پښتو ډېر غیرت کړی دی په 8 فروری باندې ځکه چې هغه داسې الیکشن و چې په هغې کې اسټبلیشمنټ زموږ خلاف و الیکشن کمیشن زموږ خلاف و چې څونه ادارې وې دا زموږ خلاف و ما ته چې دا پولیس ماماګان ولاړ دي دا زموږ خلاف و ټیک شوه او زموږ څه چې د پی ډي ایم څونه پارټۍ وې هغه زموږ خلاف وې هغوی به دا خبره کوله چې موږ به پی ټي آی ماینس کوو خو الحمدلله تاسو غیرت وکړو تاسو پښتو وکړه او تاسو راپاڅېدئ چې موږ ته څونه د زنځیرانو کړۍ اچولې وې تاسو په یو ځای وشلولې او هغه ټولې پارټۍ ماینس کړې او د پی ټي آی چې څونه په ډسټرکټ 400 کې څونه کینډیډیټ ولاړو هم په داسې لیډ څه پاس کړي دي چې زه هم د پی ډي ایم هغه هر څه خو پرېږده خو په ډسټرکټ 400 کې الیکشن دی په دا څوک چې دلته ناست تاسو یې په حقیقت په ایمانه نه وایئ چې د بل چا کمپین شته د هغوی زړه نه کېږي چې موږ نور الیکشن یې وکړو انشاءالله چې دا پره تاسو راپاڅېدئ او څنګه پښتو هم راسه مخکې کړی و هغه شان غیرت هم راسه وکړو بیا به دوی ټیکټ هم د دوی نه څوک نه هلي انشاءالله نو همدغه شانتې په سبا نه بل سبا په 28 تاریخ د اتوار په ورځ چې کوم الیکشن دی نو دا داسې الیکشن دی چې کله جرنل الیکشن هغه یو عام فضا جوړوي په هر ځای کې الیکشن په هر ډسټرکټ او په تحصیل کې الیکشن خلک راځي هغه خپل ووټ او د هغې کاس کولو دپاره خپل پولینګ سټیشن ته ځان رسوي او خپل قیمتي ووټ چې دی چې چا ته زړه غواړي هغه ته یې رسي خو چې کله ضمني الیکشن نو دا په ډسټرکټ 400 کې یو د تحصیل الیکشن دی بل نشته نو موږ تاسو ته دا وایو چې دا څونه مشران دلته ناست دي نو دا خو د داسې مشران دي چې دا د خاندانونو هغه سربراهان دي هغه عزتمن مشران دي د دوی زموږ چې کوم همزولي دي کوم کشران دي هغه به دوی پټو ته کارونه لېږلي ځکه چې موږ زمیندار خلک یو زموږ نور څه شته نه خو یو مشر به راغلی نور به پټي ته کار لتلي نو تاسو پسې پوره خاندانونه دي انشاءالله چې تاسو حدیث نه لاړ شئ نو دې ټولو ته به زموږ دا یو ریکویسټ عجزانه زه درته سوال هم کوم چې انشاءالله دا بل سبا کومه ورځ ده دا ډېره قیمتي ورځ ده او د کارونو ورځ هم دي خو انشاءالله دغه ورځ به موږ دپاره وباسئ او سار وختي چې تاسو راپاسئ او په کورونو کې چې څنګه وسکئ نو انشاءالله تاسو به ټول په خپله اول ځئ د ټولو نه او دا خپل قیمتي وټ په پولینګ سټیشن کې د عمران خان په حق کې د پی ټي آی په حق کې زموږ په حق کې او د چینک په حق کې او چینک خو داسې نښه ده چې موږ ډېره زیاته یخني وه د دسمبر میاشت وه چې موږ او د حاجي صاحب دې ټول ناسو په تحصیل کې وی چې اوس په تاسو ته سیمبل الاټ کوي اوس په الاټ کوي موږ پکې لا دویم او دریم ټیکټ هم راوړی و هغه لا بیل غم و خو خبره دا وه چې کله په 11:45 شوې نو اعلان یې وکړو دا کومه چې زموږ عدلیه ده اوس په خپله چغې وایي چې ما ته د انصاف میلو شي او دا په خپله درخواستونه لیکي دوی راته ووایي چې تاسو نه همدغه واخیسته بیټه او تاسو ټول آزاد شوئ خو الحمدلله تاسو راپاڅېدئ تاسو انکو کړو تاسو غیرت وکړو تاسو پښتو کړه چې دا کمې نښې یې ماله راکړي او تاسو په پاکستان کې غټ د کراکرۍ دوکان وګورئ دا ټولې په یو دوکان کې نه بېلاویږي خو ستاسو نښه چې کومه وه دا صرف عمران خان او دا تاسو کامیابي ټول پاکستان کې ستاسو د پاکستان تحریک انصاف حکومت دی خو خبره دا ده اقربي زموږ دا ده چې کله پام 45 وګورې نو پی ټي آی په وفاق کې 202 سیټونه اخیستي دي خو چې کله پام 47 ته کې نو بیا 91 راغلي دي نو دا زمونږ د پی ټي آی د پاکستان تحریک انصاف په کینډیډیټو باندې ډاکه شوې ده غلا ترې شوې ده خو انشاءالله دا به ډېره زر ثابت شي او دا به تاسو ته ښکاره شي زمونږ د نن نه د احتجاج د ریلو آغاز چالو شو او دا به موږ هم د دې خپلې ډاکې دپاره دا کومه غلا چې رانه شوې د دې دپاره به هم راځو او دا احتجاجونه به کوو
او د عمران خان د رهایۍ دپاره به هم روزو انشاءالله. په 28 تاریخ په تاسو ټول روزئ او دا کوم قیمتي وټ چې دی دا به زمونږ په حق کې د عمران خان په حق کې او د دغه چنک په حق کې استعمالوئ او زمونږ چې کورونو کې کومې خویندې میندې دي نو انشاءالله اب هم تاسو په کور کې یو کس ته دا ډیوټي حواله کوئ چې دا به ګاډو کې کېنوئ او دا به تاسو پولینګ سټیشن ته رسوئ او دا وټ په دغه چنک په حق کې استعمالوئ. نو زه په آخره کې ستاسو د ټولو مشرانو همزولو کشرانو ډېره زیاته شکریه ادا کوم. الله تعالی قدرمن که الله تعالی خوشحاله و آباد ډېره مهرباني. والسلام.